بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص والسمات. والصلاة على نبيه المؤيد بساط هججه وواضح بيناته وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وهماته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتہائی محترم مسلمانانو، قرآن مجید اللہ رب ذوالجلال اغا عظیم کتاب دے چې د انسانیت د تیارونو رڼا طرف ته راولي، د جهالت نه هغه علم طرف ته راولي. قرآن مجید کې الله رب ذوالجلال فرمایي کتاب دا یو داسې کتاب دی انزلناه چې مونږ نازل کړی دی دې لره الیک تا ته. مقصد یې څه دی؟ غرض یې څه دی؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور. د انسانیت د تیارونو رڼا طرف ته راولي، د جهالت د تیارونو د علم د رڼا طرف ته، د شرک د تیارونو د اسلام او د ایمان د رڼا طرف ته. او یقینا محترمو د قرآن مجید خاصیت او خصوصیت هم دغه دی. تاسو که وګورئ د عربو معاشره وه، هغه عرب محترمو چې په مخ د ځمکه باندې څوک دیګ بنلو ته تیار نه و چې د انسانان دي. هغه عرب چې هغوی په کفر او شرک کې مبتلا وو، هغه عرب چې هغوی به ژوندۍ لوڼې ښخولې، هغه عرب چې هغوی به کاڼو ته خدایان ویل، هغه عرب چې هغوی به وربند طوافونه کول، هغه عرب چې هغوی به غلا او ډاکې کولې، هغه عرب چې د دنیا هر قسمه جرایم او جرمونه او هغوی کې راجمع شوي وو. لیکن محترمو کله چې قرآن راغی، د قرآن مجید سره د هغوی تعلق جوړ شو، د قرآن مجید په احکاماتو باندې هغوی ژوند او زندگی شروع کړله، بیا د هغوی نه صحابه کرام جوړ شو، بیا هغوی د انسانیت دپاره مقتداګان وګرځېدل، بیا هغوی د انسانیت دپاره رهنماګان وګرځېدل، بیا هغه صحابه کرام د خیر القرون خلک وګرځېدل. دغه صحابه کرام بیا په قرآن مجید سره هغوی اولیاء وګرځېدل، د رب ذوالجلال مقربین او نږدې خلک وګرځېدل. دغه قرآن مجید په هغه صحابه کرامو کې دا انقلاب راوستو، تبدیلی یې پکې راوستل، بدلون یې پکې راوستل. ځکه محترمو د قرآن مجید یو روح دی، کله چې انسان ته دغه نصیب شي الله رب ذوالجلال بیا هغوی ته یو نوی ژوند او زندگی ورکوي. لکه څنګه چې بل ځای الله رب ذوالجلال فرمایي وکذلک اوحینا الیک روحا من امرنا. دغه رنګه موږ ستا ته خپل طرف نه یو روح در نازل کړی دی، وحیم کړی دا د خپل طرف نه تا ته یو روح، یعنې قرآن مجید ته روح ویلی شوی دی، ځکه دا د انسانیت ژوند بدلوي، د انسانیت زندگی بدلوي، د انسانیت ته یو نوی ژوند او زندگی ورکوي. تاسو که وګورئ هغه عرب چې نورو قومونو به دوی ته سپک ګڼل، هغه عرب چې دا په انسانیت په دایره کې چا نه حسابول، لیکن کله چې قرآن ورته رب راولېږو، رسول الله صلی الله علیه وسلم دیو ته دین او قرآن ورښودل، هغه عرب په تمامه دنیا کې یو بهترین او معزز ترین قوم وګرځېدل. تاسو د عربو حالات په علماو نه اورېدلي دي. دغه عرب چې کله اسلام نه دی راوړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم دیو ته نه دی مبعوث شوی، قرآن دیو ته نه دی راغلی، دغه وخت کې یو هندو لیکي، د دیو په د حالاتو نقشه پیش کوي. هغه هندو وایي دا عرب چې په دیو کې یو
سکول چرته نه و مدرسه چرته نه و کالج چرته نه و یو کتاب ورسره نه و دغسې وحشي او زدي قوم و هغې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی دا قوم په لږ وخت کې بغیر کالج نه بغیر سکول او مدرسې نه دیو په قرآن باندې راجمع کړل او د دیو نه داسې انسانان جوړ کړل چې هغه پوره انسانیت دپاره نمونه وګرځېدل هغه هندو په خپل کتاب کې لیکي که دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صداقت دلیل نه وي بیا به د صداقت بل څه دلیل کېدی شي او یقینا محترم همدغسې ده دا د قرآن مجید د نزول نه مخکې که تاسو وګورئ یو صحابي وایي ویل مونږ به د استنجا دپاره کاڼې راواغستل درې ویل په دې دوو کاڼو به مې استنجا وکړله او دا درېیم کاڼی هم د ځان دپاره خدای جوړ کړو یو بل صحابي فرمایي ویل مونږ به چې ووتلو چېرته به راته ښایسته کاڼی جوړ کړو شو دغه کاڼی به خپل معبود وګرځو د عبادت به هم کوو چې کله به راته ښه کاڼی د دې نه بل میلاو شو دا کاڼی به هم گزار کړو د خپل عبادت به هم شو بلکې یو صحابي کتابونه یو واقع نقل کړې ده دی وایي وایي زه به ښکار پسې تلم ما به په دغه صحرا کې یو خیمه وهلې وه د شپې به د خیمې ته راتلم د ورځې به هغه زه صحرا ته تلم دغه ځنګل ته تلم ویل ما سره یو ډېر ښایسته کاڼی و ما به د دغه کاڼی عبادت کوو دا به مې خپل معبود جوړ کړی و د شپې به مې دغه کاڼی د ځان سره سملوو ویل سهار به مې بیا د خپل کو دته به مې سجده به لګول دعا به مې وکړله دې نه پس به زه ښکار ته لاړم ویل یوه ورځ دغسې وشوله زه چې کله راغلم ویل دا کاڼی په اوبو باندې لوند و ویل ما سوچ کوم چې دا بس ولې لوند دی باران خو هم نه دی شوی ویل ما ویل چې زه بس کېدای شي څه وجه وي ویل لاړم ویل بېګا ته راغلم بیا بله ورځ تا بیا په اوبو باندې لوند دی ویل روزانه به دغسې کېدل ویل ما له ځان سره وویله چې دا زما خدای الوځي دا ځي سمندر ته به سمندر کې اوبه وهي او بیا راځي ویل لره یو ورځ راته ذهن کې چې کله ښکار ته تلم ویل له ځان سره مې سوچ کوم چې راسه امتحان وکړه چې راځم وګورم چې دا زما خدای څنګه الوځي او دا سمندر ته څنګه ځي نو ویل زه شاته ترې یو ونې سره پټ شو ویل ما چې به کله ښکار وکړو ما به مارغان راوړله ویل له دې دا سرونه او خپې چې به مې کټللې اډوکې ویل هغه به مې سایډ ته ګزارله ویل زه چې ګورم ویل دغلته ګیدړان راځي ویل یو ګیدړ دی ویل زه ګورم د دې ونې شاته پټ شوی ویل له مرغانو د خپې او د سرونه یې وخوړل او ویل بیا راغی ویل له دغه کاڼي خواته ودرېدو خپې یې اوچته کړل او په هغې باندې مې پیازې وکړلې ویل زه چې راغلم ما وکتو ما ویل چې ښه دا زما خدای خو هلته نه ځي دا خو دلته کښېني او ګیدړ په دې باندې مې پیازې کوي په هغې لوټي ویل سوچ مې کوو چې دی ځان د یو ګیدړ له میتیازونو نه شي بچ کولی بیا دی څنګه معبود کېدی شي ویل په هغه ځګي باندې مې توبه وویستل زه راغلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس باندې مې بیعت وکړو مسلمان شو د دې وجې نه هغه شاعر وایي رب یبول الصولوان برأسه لقد ظل من بالت علیه الثعالب هغه رب کېدی شي چې په هغې باندې ګیدړان میتیازې کوي په تحقیق سره گمراه شو ډېر زیات گمراه شو هغه څوک چې په هغې باندې ګیدړان میتیازې کوي د دې عربو حالت دا و د جهالت دی انتها ته رسېدلی وو چې دیو په کور کې به هغه زنانه لوڼه به پیدا شولې دیو به دا عیب ګڼو شرم به ګڼو دیو به وي که زمونږ دا لوڼه ښایسته دی او سبا ته چا کور ته واده شي بیا به زمونږ دپاره شرم جوړېږي یا زمونږ دا لوڼه دې ته به خوراک شکر کوي یا زمونږ دا لوڼه چې د بل کور ته ځي زه به سخر جوړېږم دا هغه عربو د ځان دپاره به شعار کوي حالانکې دې ته څه کوو چې دا مونږ هم د چا بچي وو مونږ هم د یوې ښځه زمونږ مور ده لیکن محترمو کله چې اسلام دی د وحي رهنمایي د انسان سره نه وي بیا په هغه ځای کې د انسان عقل او کار کوي د وایي زمونږ دستور به هم دا و قیس ابن عاصم رضی الله تعالی عنه صحابي و د نبي علیه الصلاة والسلام سره یو ځل مجلس کې ناست دی ورته ویل الله رسول صلی الله علیه وسلم کله چې مونږ اسلام نه ما اسلام نو قبول کړی هغه وخت کې زما سره یو واقعه پیښه شوله عموما همدغه طریقه په عربو کې به دغه رسم او دستور رایجو ویل زما په کور کې زه ویل یو سفر ته تلم ویل زما ښځه حامله وه د هغې اولاد امید و ویل زه چې لاړم ډېر وخت بس هغه راغلم ویل زما د هغه ښځې لور شوې وه خو هغې زما نه پټه کړې وه ویل زه چې کله راغلم ما ته ویل چې ستا مړ اولاد شوی هغه وفات شوی دی ویل ما هم بس خبره هېره شوله ختمه شوله
سره ویل چون کې هغه زما د ښځې خواته د ترور یو کور یې ونږدې هغې ته لېږلې وه په هغه زمانه کې یو کس و نیکو هغه سړی خدا ترس و په هغه وخت کې به خلکو خپل لونه هغه چې به ښخولې دی به پیسې ورکولې دا لونه به یې ترې بوتلې په خپل کور کې به یې ساتلې چې کله به غټې شوې نو بیا به یې ورته ورکړې ویل زه چې خبر شوم ډېره موده بس ویل زه چې بهر ته کار لتلم ویل زما ښځې به د خپله لور راوغوښتله خو چې کله به واپس راتلم د دې نه مخکې به بیا واپس کړی ویل یوه ورځ زه راغلم ویل دا زما لور زما کور کې د لا نه ده تلي ویل زما په کور کې منډې وهي اچانک زه راغلم خنداګانې کوي خبرې کوي غټه شوې ده ویل په ما ډېره خوږه ولګېده هغه زما لور ډېره زیاته زما سخت زړه ته پرېوتله ویل ما یې د مور نه تپوس وکړو دا څوک ده ویل ما ته خبره یې زما نه پټه کړله ویل ما ورته ویل چې بس د دې نه پس یې بل چا کور ته مه لېږه زما په زړه باندې ډېره ښه ولګېدل بس نوره به زما په کور کې اوسېږي ویل هغه زما ښځې راوستله ویل زما لور ته وایي چې دا ستا بابا دی زما سره یې عادت تلله ویل هغه زما لور ډېره زیاته خوشحاله شوله ویل زه چې به م کور ته راغلم دغه لور به زما خوا ته راغله ویل ما ته به ډېره تسلي میلاوېده په دې سره مې د الله پیغمبره صلی الله علیه وسلم هغه ستړیوالی به مې ختمېدو ویل هغه لور ویل وخت تېرېدو دا لویېده ویل زما د زړه ته شیطان راغی ما ته ویل چې که ستا دا لور غټه شي ستا دا لور به د بل چا کور ته واده کېږي او هلته به ته دا به د چا ښځه ګرځېږي ته به د چا سخر ګرځېږي دا به ستا لپاره څومره د شرم خبره وي ویل ما برداشت ونه کړی چلو ویل ما یو تذکوره د ځان سره راواغېستله دا مې هغه مور ته مې ورله خبره وکړله چې دا ځان سره چکر ته بوځم یو چا راته روټۍ کړې ده هلته یې بوځمه ویل دا مې د ځان سره واغېستله دا په لاره باندې د الله پیغمبره ما ته خبرې کوي ټوکې ټغارې کوي نخرې پیښې کوي ویل خنداګانې را سره کوي ویل یو ځنګل ته چې ورسېدو دې ځای کې مې ورته یو کنده کنستل شروع کړله ویل ما ته زما دا لور وایي بابا دا ته څه کوې ویل دې نه وه خبر ویل کله چې دا کنده ښځه ورسوله ویل په دې دوران کې ویل دا خاورې راځي زما په دا بدن باندې لګېږي زما دا لور زما د بدن نه زما د کپړو نه هغه خاورې لرې کوي ویل اخر مې دا ودې ول ورګزار مې کړل پکې ویل دې ته چې پته ولګېدله ویل دا زما لور ما ته چغه وي بابا دا ته څه کوې بابا دا ته څه کوې ویل خاورې مې ورباندې انبار تللې په هغه ځای مې ښخه کړله الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه روان شوم الله پیغمبر چې دا واقعه اوري په سترګو کې اوښکې راځي بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي پلانکیا که تا چېرته اسلام نه وی راوړی په دې حالت کې رب ته ورغلی وی تا ورسه جواب ورکوه بیا یې وفرمایل الاسلام یهدي ما کان قبله او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل د چا په کور کې چې درې لوڼه پیدا شولې د په ښه طریقې سره د هغې تربیت وکړو بیا دا واده شولې زه محمد د هغه سړي دپاره د جنت اعلان دا قرآن و چې په دې صاحب په دغسې خلکو کې تبدیلي راوستله یو عیسائی مورخ د دې لیکي وایي د عربو دا معاشرت دغسې وه هغه زمانه کې چې نبي اسلام دنیا ته راغلی عیسائی مورخ لیکي نبی علیہ السلام چې دنیا ته تشریف نه دی راوړی ویل د عربو دا معاشرت ډېر دغسې وه چې دې خلکو ته انسانان ویل د انسانیت اطلاق به دیو کول هم جایز نه و خو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دیو ته راغی قرآن مجید دیو ته پیش کو د قرآن تعلیمات دیو حاصل لله همدغه خلکو چې د هغوی په باره کې بیا مشهوره دا وه کانهم ملائکة یمشون علی الارض گویا چې دا د اسمان نه راکوز شوي مخلوق فرشتې دي دا په ځمکه باندې ګرځي هغه خلکو لپاره دا خلک بیا داسې حد ته ورسېدل چې پوره دنیا نن د هغې مثالونه پیش کړي مسلمانان صرف نه کافره مثالونه پیش کړي یو مشهوره واقع ده دا د ایران جنګ چې وکړه ایران فتح شو مدائن د دیو مرکزي ښار و لکه زموږ د پاکستان چې اسلام آباد دی دې ځای کې دلته نږدې دریای دجله وه دې باندې د پاسه یو پل و دې ځای کې د یو مسلمان کور ډېر عاجز و غریب و او بیا خو د جنګي حالاتو د عراق د فتح نه وروسته سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه په مدائن کې ودل په دې دارالخلافه دارالسلطنت کې و دې وخت یو کس لګیا د اخلاق کې کافر دی په اووه اوښانو باندې څوارلس صندوقونه بار کړي دي هغه بهر وړي او دا صندوقونه د سرو زرو دي اعلی سره زر دي په دې کې دننه جواهرات او هیرې موتیان دي دوی چې روان کړي دي د دې مسلمان حالت په دې وخت کې دا دی د څلور ورځو نه وږی دی څه څیز نشته دی په ټول کور کې اته کسان دي څه ورسره شته دی نه چې څه وکړو
لیکن کله چې د اوخان ګوري یو څوک خلک چا به دغه بار کړي څوارلس صندوقونه د سرو زرو په ده باندې اواز کې پلان کې څوک یې ودرېږي رسېدي هغه هم غل ډاکو نو دغسې غل ډاکو سړی د هر څه نه یېرېږي هغه سړی و که نه وایي ورسره و کوڼو به وګنو چېرته رغلا ورسره و نو خوا ته یو څوک روان و هغوی په خپلو کې خبرې کولې دی ورته وویل څه غوایي کوئ نو دی چې ولیدل دا صحابي وکړو منډې کړل هغه اوښان یې په غزي باندې پرېښود دی ورغی وواړه اوښان یې ولیدل هغه یې ونیوله او سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه دربار ته حاضر کړله سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ته ټوله واقعه بیان کړله ورته وایي دا دغسې یو کس هغه تختول ما ور باندې اواز وکړو هغې ودرول ویل هغه وتښتېدو ما لاندې نه کړو لیکن د اوښان مې ستا دربار ته راوړي دي حاضر کړي وې دي سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ودرېدو هغه صندوقونه چې کله راګوسلله هغې کلاو کړله هغه هم ورته عجیبه حیرانېږي دننه چې ګورې دومره قیمتي هیرې پکې وي دومره قیمتي جواهر پکې و چې د تاریخ کتابونه لیکلي د پوره دنیا نیمه دنیا د هغې قیمت نه لرو سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه تپوس کې پلټیا دا که تا چېرته کور حساب کړی ایثار کړی وای زه تا نه څه خبرېدم یاره دې نه تا یو صندوق ایثار کړی وای زه ستا نه څه خبرېدم هغه ورته وایي سعده که ته رانه نه خبرېدې زما الله خو خبرېدو زه بلکې څه وکړي چې دې سوچ کې رسي سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه دا مشر و دی په دې وخت کې جرنیل و د دې دی ځان سره سوچ کړي همدا سوچ کړي چې که دا ټول اوښان پټ کړي وی یا په دې کې یو پټ کړی وی ما ته څه پته لګېدله بل چا ته دې څه پته لګېدله هغه صحابي ورته وایي ګمنام هغه ورته وایي ساده سامان خو پوره میلاو شو که نه ته به څه سوچ کړي هغه ورته زه به دغه سوچ کې یم دا خبره ورته وکړه که چېرته دا تا کور ایثار کړی وی د دې نه یو ایثار کړی وی ما ته څه پته لګېده هغه ورته تا ته خو پته نه لګېده که نه الله ته خو پته لګېده دی بیا ورنه تپوس کې هر څه پوره دي او ورته پوره دي دی سلام وکړو روان شو دی ورباندې اواز کې ودرېږه ورته ته دې خپله حصه واخله او چې ستا په باره کې زه تعریفي کلمات ولیکم امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه ته ولیکم هغه ورته نه ما تر دې د حصې ضرورت هم نشته ما خو بیت المال څه بیت المال ته مې راورسوو او د تعریفي کلماتو ضرورت هم نشته ما چې کوم رب دپاره دغه کړي خو هغه رب ما ویني هغه هر څه ګوري بدل به یې راکړي هغه خلکو نه بیا دغسې خلک جوړ شو محترم هغه خلکو کې یو روحاني طاقت راغی دغسې یو شوي و بیا مختلف جنګونو کې کله 3,000 کسانو د 8,000 مقابله کړې ده کله 2,000 کسانو د 10,000 کسانو یو روحاني طاقت پکې راغی یو جنګ دی ابو عبیده جراح رضی الله عنه هغه مشوره اخلي دی امیر دی قومندان دی 60,000 عیسائی لښکر را روان دی تپوس کوي څه وکړو خالد بن ولید رضی الله عنه موجود پاسېدو ویل یو زه یم 29 کسان نور را سره کا مونږ 20 بره 2,000 کسانو مقابله کوو او هغه د لاسونو جنګونه تورو د غشو جنګو هغه جنګونه د ګولو مولوونه چې هلته ناست و د هغه ځینې ګولۍ ورولې ابو سفیان رضی الله عنه پسې پاسېدو ورته وایي خالده 60,000 مسلح لښکر را روان دی ته ګپ لګې دا رقم پوک نه دی دی ورته ابو سفیانه تر اوسه پورې چې په کفر په حالت کې وي په هر جنګ کې به کفر کافرانو د طرف نه پیش وي هغه وخت کې ډېر لوی پهلوان وي اوس چې کله اسلام دې راوړو ستا په الله باندې دومره یقین نشته چې هغه موږ سره امداد وکړي بهرحال د دې بحث تکرار کړو هلته امیر صاحب ورته وایي وخت د تکرار نه دی دشمن په سر را روان دی ټایم نشته دی مشوره غواړي د ده په تجویز باندې 21 کسان 60 کسان کړل 80 کسان شو جنگ ته راغلله میدان جنگ سپونه جوړ شولو دننه جنگ کې 60,000 مسلح لښکر یو طرف ته بل طرف ته 80 کسان کمزوري صحابه د هغوی سره معمولي سامان ورسره دی جنگ چې کله وشو دا 60,000 مسلح عیسائی لښکر په دې کې ښه کوتره وکړله کوم چې ژوندي پاتې شو وتښتېدله دنیا یې ورنه قیدیان کړله په دې کې صرف 6 کسان هغه مسلمانان قیدیان جوړ شوي یو 20 کسان پکې شهیدان شوي خالد بن ولید رضی الله الله شنو اوچت کړل شهیدان هغه ویوړل خو انتهایی درد ورته دا و چې کم کسان قیدیان دي هغه چېرته دي هغه صحابو چې کله هغه
صحابه سره دي هغه عیسائی بادشاہ دی وروختل د خپل عیسایانو نه تبوس کوي ورته وی دین تاسو حق دی طاقت د تاسو سره ډیر دی او وسایل له تاسو سره ډیر دي کسان تاسو زیاتی به تاسو ته شکست ولې ملوي هغه ورته وی دیو کې یو کس د خالد بن ولید رضی الله عنه دی ورته دا هغه وجه موږ ته شکست ملوي دیو ته روټي وکړه خپل خو تکرار تګوي مذاکرات لپاره ځکه دواړه طرف ته قیدیان دي دیو ته روټي کړی دا اکس چراغه خالد بن ولید رضی الله عنه ورته وی یو قاصد راغی یو پلانینګ شوی دی هغه ورته خبره کی زمونږ امیر ته وخت دی بادشاہ دی ورته وی د خولې نه یې دروغ بوی راځي که خو څه نقصان راورسېږي بیا به ستا خیر نه وي ابا خیره پرپېره هغه ټول الله ته ورته بیان یو بل قاصد رالیږي هغه ته د عربو چونکې شاه ډېر زیات خوښ و شاه دی ورته ورکړي دي هغه شاهدو کې خطرناک قسم زهر ملاو کړي دي هغه چې کله راورسول خالد بن ولید رضی الله عنه ته پیش للا خالد بن ولید رضی الله ورته وی تاسو کې سمه ماته سازش کاریږي خبره سره وایا ورته خالدا اصل خبره دارا مونږ ستاسو مقابله مخامخ مونږ مسلمانانو مقابله نشو کولای مونږ تاسو ته څومره شادره لګلې دي صاحب وتا په دې ټولو کې خطرناک زهر ملاو کړی دي دس زهر چې دا لږ شاد چې په دې کې یو قطره زهر مونږ چولې دا لسو کسانو لپاره کافي کیږي لس کسان کې دا خلوت او ورورسي کې مېده ته انسان وجري خالد بن ولید رضی الله واغستل کلا وکړه ورته ویل تاسو بوتان خولې دي چې دا وجل کوي منتظم پیغمبر خولې دي وجل دانه کوي وجل الله کوي کلا وکړه بسم الله لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ویلا غیر وسکلا مخامخ وګوري به وشو ګرځي دغه یو روحاني طاقت په صحابه کرام دا ولې محترم د خلکو کې تبدیلی ولې راغله د قرآن د وجه یو مونږ مسلمانانو محترم خو قرآن سره زموږ ستاسو تعلق الله تعالی دې معافي وکړي نن کې تاسو ګورئ زموږ په معاشره کې 98% مسلمانان په قرآن نه پوهېږي بلکې موږ سره د قرآن لپاره وخت نشته دی نن زموږ معاشره کې موږ سره د موبایل لپاره ټایم شته موږ سره د انګریزي د کتاب لپاره ټایم شته موږ سره د دنیوي کاروبارونو لپاره ټایم شته موږ سره د غم ژوندۍ د غم خوشحالۍ خادۍ لپاره وخت شته خو موږ سره د رب د کتاب لپاره وخت نشته نن یو مسلمان د رب د قرآن ته د انګریزي د کتاب او اهمیت ورکولو ته نه دی تیار د سر موږ سره دا احساس هم نشته چې د رب په کتاب ولې نه پوهېږم یو افسوس خدام د چټن به بیست پر خلق پر قرآن نه پوهي لیکن دغه نه بڑھ کر افسوس دا چې دا احساس هم نشته چې ولې نه پوهېږم په دې زموږ ژوند او زندګي هغه طرف ته لاړه موږ چې شپې د کېږو موبایل هم راغستی دې سره ودو شو د مخې ته نیولی سهار چې بیا راباسېږو بیا موبایل مخې ته نیولی پاسې کله هم سوچ کړی دی د رب دا قرآن د په زبان حال سره هر ورځ ما ته چغې لګي وازونه کوي او مسلمان کله مام را واخله کنه زرب ستاد هدایت د پر را لګلې ستاد نجات د پر را لګلې کاش کې کله دې زرستر کی ګلاو سره قرآن دغه پریاد واوري دیو جن محترم قرآن ته وخت ورکړي د مرګ نه مخکې د قرآن سره تعلق پیدا کړي د خپل سترګې د قرآن سره آشنا کړي د خپل غوږونه د قرآن سره آشنا کړي د خپل زړونه د قرآن سره آشنا کړي د خپل ژبې د قرآن سره آشنا کړي هسې نه د مرګ نه مخ د دې قرآن سره ته نه یې آشنا شوی او په تا مرګ راغی قسم دې تباه او برباد وشي ته سوچ وکړه چې ته قرآن سره نه یې آشنا شوی په دې حالت کې تا ته مرګ راشي ته بیا قبر کې د رب ستاسو ته څه جواب ورکې ته بل قیامت پورې چې دا قرآن ستا خلاف راشي الله پیغمبر فرمایي دا هغه جګړالو دی د جګړه منلې شوې ده دا هغه سپارشي دی د شفاعت منلې شوې ده کله چې دا سما او ستا خلاف راشي د رب دربار کې جګړه کوي بیا بس حالت وي کله بچي یو طرف ته قرآن راشي بل طرف ته پیغمبر راشي وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا یا الله زما دي قوم دا قرآن پر خودلې وو د دې انګريزي د کتاب عمر اهمیت ته ورکړې د دې موبایل عمر حیثیت ته ورکړې سوچ وکړه زموږ په تباہی کې څه شکل شو الله دې دغه تباہی نه وسه دې وجه محترم قرآن ته وخت ورکړي د زده کوي په خپل مزده کوي په خپل بچو مزده کوي
او دویم نمبر ځان ور باندې پوهه کوي. دلته الحمدلله زمونږ په ټولو مساجدو کې دلته زمونږ په مسجد کې مسخوتن د قرآن ترجمه او تفسیر کېږي. راشه کې خو نه ورته کنه چې د قرآن مونږ تر اوسه پورې مونږ په موبایل ځان پوهې کوو، مونږ په هر دنیوي څیز ځان پوهې کوو، لیکن دا نه کوو چې دا د رب کتاب کم رب چې زه پیدا کړی یم دا دومره کائنات یې زما لپاره مسخر کړي دي، دا هغه رب ما ته رالیږلی دی، ما ته وایي د دې مطابق ژوند او زندګي تېرېږه. زه هغه قرآن ته کښېنم نه ځان پرې نه پوهوم ژوند به مې څنګه تېر کړم. د دې وجې نه محترمو د قرآن سره تعلق د مرګ نه مخکې پیدا کوي، خپلو بچو باندې مې زده کوي، په خپله دویم نمبر په دغه قرآن باندې ځان پوه کوي، او دریم نمبر دا په خپل ژوند او زندګۍ کې راولو به که نه انشاءالله. دویم نمبر یو بله خبره کوم، ګورئ دا الیکشن وشو که نه، اوس ته د پوره ملک یو داسې حالات روان دي. یقین مو که یو دوه درې ورځې مخکې زه شب قدر کې وم، هلته ما ته هغه مولوي صاحب وایي دا زمونږ ځوانان راشي د مسجد نه بهر هلته لمونځ وکړي دا به مونږ پسې چغې لګوي خلاف. زه تېره جمعې په ورځ باندې سوات کې وم، دا دوه درې ورځې زما سوات او دیر کې وو جلسې پروګرامات و ختم قرآن په څو ژبو کې قسم دی هغه علماو ما ته ویل مونږ روان یو د کوره راوځو جومات ته ځو، جومات نه راوځو کور ته ځو، دا زمونږ ځوانان په مونږ پسې چغې وایي علماو توهین کوي. ګورئ ځوانانو د پردۍ دنیا لپاره خپل آخرت مه تباه کوئ. د ملکي حالات چې سړی ګوري زمونږ خلکو الیکشن یې ګټلي دي که نه ممبران جوړ شوي د په روډونو باندې راوتي دي، ډمې ډمان یې د ځان سره کړي دي، ځان سره د موسیقۍ اوزار او آلات ورسره دي. ولې څه کې لکه روډ هم بند لارم بند ده، پوره کلي کې موږ جشن منوو فتح دا جشن منوهل له خوشحالۍ اظهار دا طریقه وي، دا ور مشرکین مکه طریقه وه. بدر او احد ته چې راتلل هغوی له ځان سره ډمې او ډمانې سندرغاړې ښځې راوستې وې، د موسیقۍ اوزار او سامان یې د ځان سره راوړی، ویل مونږ بل طرف فتح خوشحالي به راوو، مونږ به ډمې او ډمانې ګډو. ته سوچ وکړه ته ستا او په مشرک او کافر کې به څه فرق شو؟ اول خو که دا ته ذمهداري ګڼې ذمهداري ده، ته په دې خوشحالي مه کوه، جړاو وکړه، لاس خپل رب ته سجده ولو یا الله یو بوج دې را باندې راواچوه، اوس یې د پوره کولو توفیق راته راک. ما یوه هفته دوه مخکې د مولا یوسف کندهلوي نور الله عمر قدو حیات الصحابه مې کتل، د عمر فاروق رضی الله حالات مې کتل. عمر فاروق رضی الله عنه هغه حکمرانی او خلافت په دنیا کړی دی چې نن نه پورې نه بلکې تر قیامت د سبا پورې د هغې مثال پیش کول خو لرې خبره د انسانانو تصور هم نشي کولی. په دنیا باندې حکمران دی، بادشاہ دی، خلیفه دی. سبب کې دا لګي ډېر درد پیدا شو. حکیمانو دې چې ورغی حکیمانو ورته ویل امیر المؤمنین دا کلمې دې سپورې شوي دي، ورته ویل لږ اصلي غوړي استعمال شروع کا. چې راغی تپوس یې وکړو غوړي ورته پیش رلی شو، ویل زما ټول رعایا اصلي غوړي خوړی شي؟ ورته ویل نه. ویل اوچت کې بیا عمر ته هم حق نشته دی چې غوړي استعمال کړي. هغه عمر په دوه لوښو کې ورته سالن راوړو، انکار یې وکړو. خپل بچي ته وایي عبدالله زما رعایا ټول خلک هغه په دوه لوښو کې خوراک کولی شي؟ ویل نه. ویل دا اوچت کې بیا عمر ته هم حق نشته دی چې په دوه لوښو کې خوراک وکړي. هغه عمر چې د شپې هم په کوڅو کې ګرځېدو، هغه عمر چې اعلان یې کوو که د دریای دجله په غاړه باندې یو سپی د تندي نه مړ شم د عمر نه به یې تپوس کېږي، عمر د هغې ذمهوار دی د الله دربار کې. هغه عمر د اخري وخت کې ورنه چا تپوس کوي، ویل امیر المؤمنین ویل تا خو د عدل مثال قایم کو، تا له الله تعالی څومره اجرونه او څومره لوی مرتبې درکوي. عمر ورته وایي نه، مرتبې خو لویه خبره ده، زه یېرېږم مسې نه دا زما د جهنم د تلو ذریعه به نه ګرځېږي. بیا ورته وفرمیل زه په دې باندې د ثواب تمه نه لرم، خو چې الله را سره حساب ورکړي. ویل که د قیامت په ورځ راته الله ووایي چې عمره سراسر برابر هر څه ختم شو، عمر په دې خوشحاله دی، نه د ثواب تمه نه لرم، خو چې الله را سره حساب ورکړي سزا رانه کړي. او دومره یره وه ورسره په آخري وخت کې دا چې کله زخمي و شهید کېدو، دا پتون دا سر یې د بچي په پتون باندې پروت و. په دې وخت کې بچي ته وایي بچیا دا زما سر لرې کړه دې خپل پتون نه په ځمکې کېږدوه. او ورته بابا ولې په ځمکې کېږدم؟ ورته دا زما سر په ځمکه کېږدوه.
د خپل سر د خپل ګیره دغه پر خاورو کې دغه کوي ورته بچیا زما د سر بزمکه باندې کېږي وای زما الله ته ما باندې رحم راشي د خلافت دور تیر شوی له دومره یره ور سره دا بیا بچی ته وای د ځن کېدل په وخت کې ورته بچیا کنن نورس الله په ما رحم ونکو عمر به تباہ او برباد شي نن خلکو د ملک خزانه د قوم ټیکسونه د مور حلال پيونم زیات په به ترسي سره خوري د الیکشنونو کې څه صورت دیالو دا چې یو کروڑونه روپۍ لګولې دا به چرته نه پوره کېږي دا به زما استاد خزه په ټیکسونو خزه ډکه شوې خزانه دا به هم دقه د مور حلال پي ګڼي او ختموي موته شریک ورسره زنده‌باد مرده‌باد چې مونږ لګولې برحال هغه خو وشو مخکې محترم ولس کاله اته کاله د قوم د ملک د مختلفو عذابونو سره راتېر شوی دی د مختلفو مشکلاتو سره راتېر شوی دی ځوانانو نو عذابونه ما اخلئ په سر بس تاسو چاله چې په دغې خوشحاله وئ الله تعالی هم پکې خوشحاله لره لیکن د علماو توهین مه کوئ د علماو تذلیل مه کوئ داسې زموږ ستاسو لپاره د تباهۍ ذریعه ګرځېږي داسې د پوره قوم دپاره د هلاکت ذریعه ګرځېږي د رب عذاب ته دعوت مه ورکوئ د رب هغه تباهۍ طرف ته دعوت مه ورکوئ هسې نه تباهي او بربادي راباندې مخکې نور راشي د علماو سره محبت وکړئ د هغوی ملګرتیا وکړئ دا زموږ ستاسو خیرخواهان دي قسم دی د زموږ ستاسو بدخواهان نه دي دا کوم چې درته خیرخواهان ښکاري دقه هم بدخواهان دي ځان وساتئ د دغه علماو د توهین نه د تذلیل نه د مسخرو نه د انبیا کرام علیهم السلام وارثان دي د دې ملګرتیا وکړئ د سره محبت وساتئ الله دې موږ مزید دا زموږ بس دغه دعا کولی شو الله دې زموږ وطن زموږ قوم مزید د تباهۍ او د هلاکت نه وساتي واخر دعوانا